قدر زر زرگر شناست، قدر جوهر جوهری. د زر و قدر د زرگر سره، د جوهر و قدر د جوهری سره. نو عام یو سړی دی هغه د عالم په قدر څه پوهیږي. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، آیا تاسو تعجب کوئ په دې باندې چې راغلی تاسو ته ذکر ستاسو رب د طرف نه علی رجل منکم، په یو سړي ستاسو نه دی، ستاسو د قوم نه دی، ستاسو په شانتي انسان دی. لینذرکم د پاره دی راغلی، دا ذکر راغلی د ربنا در طرف نه حکم راغلی، لینذرکم د دې لپاره چې یره درکړي تاسو لا. په دې باندې تاسو تعجب کوئ چې تاسو ته بیان کوي نو یو سړی کوي، او سړی دی ستاسو د قوم نه دی، ستاسو قامي رور دی، هغه تاسو ته خبره کوي، نو دا تاسو په دې باندې تعجب کوئ. دی وایي چې موږ ته وچرتا ملائک برازي هغې به خبرې کوي، د اسمان نه چرته دغسې ډایرکټ وینا به کولی کېږي، اعلان به کولی کېږي نه. په دغې د ملائکو په خبرو باندې څوک نه پوهېږي. د ملائکو لیدل هغه مشکل دي. ملائک چې خبره کوي، ملائک راشي نو هغه دو ټوک خبرې هغه وایي ومنئ که نه منئ چې ورپسې غرب دی، بیا بلې خبرې ته بله باندې هغه نه پوهېږي. قامی رور دے آخر خواہ دے، او یا اللہ میں ہلاکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی سو پیرے ملائک راغلی وی تو آیا چی دا غرون پہ یوزے کم او چخنائی کم پدے غرون پدے منز کی، غر پہ راچوت کم او نسکوری کم پہ، دا کلی راوچت کم و نسکوری کم، ہوا پہ راولم او پا ہوا بانے تبا کم. حکم کوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ دا سینا دا خلق دی دا مانا پیجنی، زما قدر و عزت دیتا ندے معلوم. خلق خبر کئی قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری. دا زر و قدر دا زرگر سرئی، دا جوہر و قدر دا جوہری سرئی. نو عام یو سړی دی هغه د عالم په قدر څه پوهیږي. یو عالمو شاګرد ته سبقونه وی، مسله ورته به ووی وی دا مسله دا د 1000 روپو ده، بله مسله به ورته ووی وی دا مسله د 500,000 ده، دا مسله د 1,00,000 روپو ده. مسلې ویلې کېدې څه وخت پورې چې ورسېد ورته وی دغه مسلې خو تا ډېرې زده کړلي، د 1000 روپو ده، 500,000 د 1,00,000 دغه مسلې دا واخله او لاړ شه د دکان د بازار ته او د خپل سپلې ویسا دا پیزار شلیدلی نو دا په وګنډه هغه ته وایه، یا دغه مسلې ویسا او د دې پروټ والو نه سلګ پروټ راوړه، سبزی والو نه سبزی راوړه. هغه چې لاړ یو ته ودرېد بلتا هیچا خبره ونه منله. وی موږ له مسلې نه دی پکار، دغه مسلې د 1000 روپو د 1,00,000 روپو د 500,000 دا د ځان سره جیب کې کېده، دغه ستا شوې. موږ له خو نغدې پیسې پکار دي، روپۍ 2 روپۍ پکار دي. سړی راغی، طالب راغی، استاد ته وایي څوک خو پې کار نه کوي، څوک پیسه نه را کوي. هغه وی ښه یو ملغلره ورسره وی دا ویسا او په دې باندې کار وکړه، دا څه چې ما ته ووایې دغه پې وکړه. هغې چې ویوړ ورکې به نه چاله، خو وی ګوره چې څه کوي، څوک څه وایي. هغه چې ویوړ
سپلی پہ موچی نہ گنڈی، سبزی والا پہ سبزی نہ ورکئی، فروٹ والا پہ فروٹ نہ ورکئی، بل سودا دکاندار پہ سودا نہ ورکئی. واپس راغے ویسو کو پہ نہ راکی پہ دیوانے ویخا ویدش چلو کا دالار شویسا زرگر لا زرگر دکان لے ویسے خو ورکے بینا ہوا تو آیا چی دا پسو واخلے بس قیمت معلوم کا واپس راشا. اگر چی لار سڑی چی ملغرے واغستو لاس کی واڑو را واڑو اگر وی چی خپکی گی بنا او دا دی قیمت ما سر نشتی دا لار شا او پلان کیزی کے التکی غٹ زرگر دے کہ دیشی دا اغا سرا دا دی قیمت پورشی اگر که کولے شی او بکی کنے ما سر نشتی او خواہ لارا خواہ تا بل زیتا اگر تاوی دا دمرا قیمتی ملغلر دے چی دا دی قیمت زمان سر دلتا کی نشتی دا چرتا غٹ سر راب بچتا گوری اغا سر بئی منگ سر نشتی یا چرتا لارشا بادشاہ پسی او آغا ورکا آغا بدل دی قیمت در کی منگ سر دی قیمت نشتی. واپس چراغے وتے استاذ تے حلوے وے دغه سی چلو شو هغه وے پوښوي کنا دغه ملغلری په قدر باندې هغه موچی نه پویدو هغه سبزی والا بل دکاندار فروٹ والا وغیرہ وغیرہ پہ نه پویدو دا چې چا پہ جندو نو داغي سره قدرو ناغي قیمت پہ جندو چې دې دومره قیمت ته چې مونږ نه شو پورا کولای نو دقه سه دقه مسلې دي دغه مسلو قدر هغه د عام خلکو سره نشتی هغه د بے قدر خلکو سره نشتی کم چې قدر من خلق دي نو داغي سره بے قدری. نو هود علیہ السلام هغه تم داسې خبره کوي او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم آیا تعجب کوئی تاسو په دې باندې چې راغله تاسو ته ذکر تاسو د رب د طرفنا علی رجلن په یو سړي باندې تاسو نه لینذرکم د باندې چې یره در کی تاسو لا